الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز مسلمانانو، سامعینو، اوریدونکو، کتونکو، د قرآن کریم صحیح سم استاسو مخ کې تلاوت کړه او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه صحیح سم استاسو مخ کې تلاوت کړله. زما عزتمندو مسلمانانو، مونږ ټول د الله غلامان، د الله نوکران او د الله بندگان یو او زمونږ پیدایش د هغې مقصد الله جل جلاله د عبدیت او د بندګۍ او د غلامۍ دپاره کړی دی. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نه دی پیدا کړی انس او جن، د انسان او جنات مې پیدا کړی نه دي مګر د دې دپاره مقصد او غرض یې دا دی الا لیعبدون، دپاره د عبادت او بندګۍ او غلامۍ مې پیدا کړی دي. لہذا مونږ به د الله بندګي کوو او په تمامو بندگانو کې کمال عبدیت او کمال غلامی او کمال د الله جل جلاله تابعداري هغه شرف چې حاصل دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی. د دې وجې نه قرآن کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. الله خپل بنده، نو خپل بنده عبده وته الله پاک ویلی دی، نو کمال عبدیت او کمال بندگی او د الله په مخ کې عاجزي کوونکې، د الله په مخ کې جړیدونکې، د الله نه دعاګانې غوښتونکې کمال والا او اکمل شخصیت هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو قرآن کریم کې الله جل شانه مونږ ته فرمایي چې تاسو زما غلامان او وینځئ یې، زما نوکران یې، که نارینه دي او که زنانه.
لہذا اللہ جل جلالہ طاقتونو والا قدرتونو والا ذات منل او زمونږ او ستاسو دا ایمان او دا عقیده وي چې د تمامو مشکلاتو حل دا د الله سره دی، د تمامو مسائلو حل د الله سره دی او د هغې ټولو مسلو حل د الله نه غوښتل، الله ته جړل، الله ته فریاد کول، د الله نه دعا غوښتل دا عبدیت او دا عجزی ده. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې چې الله جل جلاله له غصه ورځي په هغه کس چې څوک د الله نه سوال نه کوي، د الله نه دعا نه غواړي، په الله باندې خپلې مسلې دا نه حل کوي. لہذا مونږ او تاسو له پکار دا دي چې مونږ د الله نه سوال کوو، د الله نه دعاګانې دا غواړو. الله په دې خوشحالیږي، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دعا د عبادت مغز دی، بنیادی چیز دی، دعا عبادت دی. لہذا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې څوک د الله نه سوال نه کوي د الله دکه کس خوښ نه دی، یعنی دی ځان غټ ګڼي، ځان لوی ګڼي، د الله جل جلاله نه غواړي، نه د الله نه سوال نه کوي، نو الله پې خفه کېږي. او کم انسان چې د الله نه غواړي، د الله نه دعا کوي، الله ته لاس اوچت کړي، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې الله جل جلاله د چا لاسونه خالی نه پرېږدي. خامخا الله جل شانه د انسان د مسلمان دعا دا ضرور قبلوي، په شرط د دې چې په غافل زړه سره نه وي، صرف د دعا صورت نه وي بلکې د دعا حقیقت وي. د الله نه داسې غوښتل لکه چې ماشوم اوږي شي او روټۍ غواړي، د مور نه پی غواړي، د مور نه خوراک غواړي، په داسې طریقه د الله نه غوښتل، داسې نه چې په غافل زړه سره صورتن لاس اوچت کړی وي، صورتن چې کوم دی د دعا هغه صورت جوړ کړی وي، په حقیقت کې د الله ته توجه برابر نه وي، زړه د الله جل جلاله نه غافل وي، نو بیا داسې دعاګانې الله نه قبلوي. او دکه رنګې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د حرامو نه بچ کېدل، که څوک دا غواړي چې زما دعاګانې دې قبولې شي، هغه د خپل ځان د حرامو نه ساتي. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې یو کس سرواله برواله په بد حال الله ته لاس اوچت کړي، د الله نه دعاګانې غواړي، یا ربي یا ربي، ای زما رب زما دا مسله حل کې، دا مسله حل کې، خو د هغه خوراک حرام، د هغه څښاک حرام، د هغه جامه حرامه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي د هغه نه مونځ قبلیږي او نه دعا قبلیږي. او دکه رنګې په دعا کې بخل نه کول، الله جل جلاله سره د څه کمی نشته، د الله جل شانه نه کثرت سره دعاګانې غوښتل او د ټول امت دپاره غوښتل، د ځان دپاره یوازې نه، مور ته دعا کول، پلار ته دعا کول، رور ته دعا کول، استادانو ته دعا کول، شاګردانو ته دعا کول او تمام امت مسلمه ته دعا کول. الله جل شانه په دې قادر دی چې تمام امت مسلمه ته خیر ورکي، د تمام امت مسلمه مسلې حل کی. لہذا دعا چې د الله جل جلاله نه غواړي نو بخل پکې مه کوئ. یو خو ډېرې دعاګانې غواړئ او بل دعاګانې چې غواړئ نو ټول خلق پکې یادوي، رشتہ داران، گاونډیان، تمام مسلمانان پکې یادول پکار. او دعا غوښتل بد دعا نه کول، د قبلېدو وخت چا نه دی پیژندلی، د خیر دعاګانې د الله جل شانه نه غوښتل. لہذا مونږ او تاسو له پکار دادي چې مونږ د الله جل جلاله نه دعاګانې غواړو، الله ته سوال کو، الله ته منت کو، الله ته زاری کو. یقینا چې الله جل شانه په خپلو بندگانو باندې ډېر مهربان دی. د مسلمان دعا الله نه رد کوي، الله جل شانه د مؤمن مسلمان دعا
خامخا قبلی نو پکار د چې مونږ او تاسو د دعا اهمیت پیژنو او ډیر په عاجزۍ سره او په انکسارۍ سره د خپل رب نه دعاګانې غواړو ځان تم دعا کوو خپل چې کوم دی رشتہ دارانو ته خپلوانو ته تمام امت مسلمه ته دعاګانې کوو الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي